أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. صدقت يا رب العالمين. اوس د دې نه الله رب العزت ذکر کوي دا یو فرق یا د نور چې دي د الله سره وعده کړي منافقان او بیا خپل وعده نه کوي. موږ بل یو خبره کړې و د ثعلبه متعلق ثعلبه بن ابي خالد چې دې د باره کې دواړه اقوال دي چې دې بیا د دنیا نه څنګه تللی دی. علما پرې مضبوطه خبره دا ده چې د دنیا نه کافر کړي بل ځل نه پکې کمزوري راغلې وه په خبره کې. نو مضبوطه خبره دا ده چې د دنیا نه کافر کړي د دې یادونه اوس موقف هم صحیح ده. الله رب العزت فرمایي دغه ثعلبه چې ودي خبره مخکې تېره شوې د وجود کې دا موقف نه وي راغلی د دې باندې ثعلبه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې به کله خبره کېده نو دې به एकदम پاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولې एकदम پاسې خبره خو لا پوره نه وي چې خبره سړی پوره ونه وي او دې एकदم پاسې نو دا هم لوی نقصان خبره به پوره وای ماله به کار کېږي. خیر دې چې کله لاړو دی بیان نو د منافقانو د زړه خبرې وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دا خبرې وکړي دا راز خبرې وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا باندې وکړو یا رسول الله زه غریب یم ډېر زیات او غریب تجارت کوم پیسې شام کې کېږي که چېرته ما ته مال میلو شو نو زه به ډېر نیک سړی شم او زه به صدقې کوم دا به کوم دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ته د وخت روټۍ میلاویږي یا وي بس په دغه صبر وکړه دغه لړۍ دغه باندې صبر وکړه دغه لړۍ دي د خدای شکر ادا نو بیا څه موده پس خیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نصیب ما دپاره دعا وکړه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه ورته ورته زه ستا مال دې زیات چې څنګه ته ووایې نو د ده مال دومره زیات شي چې بیا دې په مدینه منوره کې پاتې نه شو د مدینې منورې نه بار ووتو چې کله د مدینې منورې نه بار ووتو نو اول دې لمونځونه پاتې شو بیا دې ورو د جمعې لمونځ پاتې شو او بیا ورپسې چې کله د زکات حکم راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې بنده ورولېږو چې د زکات ورته د زکات حساب کتاب ورته لاندې نه دی کړی. بیا په دویمه ورځ ورغی بیا په درېیمه ورځ ورغی په درېیمه ورځ ورته صحابي وویل خو صفا خبره راته وکړه که راکې هم راته ووایه که نه راکې هم راته ووایه دومره کیسې بیسې به کېږي نو خوله قرآن وایي څه کیسې راته کوي چا سره کې نه وایي څه کیسې راته کوي چې چا قرآن پاک ویلې کوشش کوي قرآن ته نو یې څه کیسې راته کېده ورته به جواب کې ووایي وایي دغه چې دی داسې ورته دا زکات چې دی دا هم په شان د ټکس کې څنګه چې به کافرانو هم ټکس لګولي دا هم هغه څیز دی داسې بدل ونه دی. خیر دا کیسې ویسې وکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی وایي چې ثعلبه درې مېوې هلاک شو ثعلبه باندې افسوس کوي په ثعلبه باندې افسوس کوي په ثعلبه باندې بیا دغه کې خدای زکات بیا د روڼ خواته قبول نشي بیا د ابوبکر صاحب زمانه کې روڼ بیا د عمر صاحب زمانه کې روڼ دیږي یو آیات را روان دي عمر رضی الله تعالی عنہ ته دوی د خبرې نه بیا پته لګي چې دی کافر د دنیا نه کافر دی
د عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې زه اول منافق وم خو زه سوچه مسلمان یم لهذا زما دا مال قبول کړه زکات هغه ورته لومړۍ خبره خو دا ده چې کوم څیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي قبول کړي زه نشم قبولولی او دویم نمبر خبره دا ده چې دم ته درو د ځان نه لګیایي چې زه اوس منافق نه یم ځکه چې الله رب العزت په قرآن کې ویلي دي چې فاعقبهم نفاقا بس وروسته ولګېد ده پسې منافقت فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الی یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې چې دوی به ملاقات وکړي د الله سره دا چې د رسول الله سره ملاقات نه یې کړې قیامت نه یې کوي مطلب دا چې ته به مړ کېږي د منافقت په حالت کې قرآن خو دا و لهذا ته منافق بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ ولې زکات وروړه هغه هم ترې قبول نه کړو هغه بیا هغه وخت کې بیا مړ شوي نو هغه خبره ده الله وایي ومنهم او بعض دبیونا من هغه دی عهد الله چې عهد الله چې وعده یې کړې د الله رب العزت سره لئن وعده یې کړې وه د الله رب العزت سره لئن آتانا که چېرته راشي دي ته که چېرته ورکړه که چېرته راکړي موږ ته من فضله د خپل فضل نه لنصدقن نو خامخا به موږ تصدق وکړو موږ به خیراتونه وکړو ولنکونن او موږ به وګرځو زه به وګرځم یا موږ به وګرځو من الصالحین د نیکانو نه فلما آتاهم بس هر کله چې ورکړي شو دته من فضله د فضل د الله تعالی نه یا هر کله چې ورکړه دته الله رب العزت مال یعنې خپل فضل یې ورکړه څه ورکړه مال بخیلونو د بخل کو به په دغې سره وتولو چې بخل کو به په دغې سره وتولو وګرځېدل دوی وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي وو فعاقبهم بس وروسته ولګېد دي پسې نفاقا منافقت فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الی یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې چې دوی ملو شي د الله سره بما په دې وجه باندې اخلقوا الله چې دوی مخالفت کړې دي د الله ما د هغه څه وعدو چې دوی وعده کړې وه د الله سره د الله سره چې د څه وعده کړې وه نو د هغې مخالفت یې کړی دی د دې وجې دې پسې منافقت لازم شي وبما كانوا دویمه وجه وبما كانوا او په سبب د هغې یکذبون چې دي دروغ وایي یو یکذبون همیشه دروغ وایي دي به همیشه په دروغ کې اخته الم یعلموا آیا دې نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دی سرهم په پټو خبرو د دوی باندې ونجواهم او د مجالسو خبرو د دوی باندې یا په میټینګونو د دوی باندې الم یعلموا آیا دې نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دی سرهم هغه خبرو باندې چې د دوی په فکر کې دي د دوی په ذهن کې دي په ذهن کې کومې خبرې ساتلې دي الله په دې پوهه دی دې ته دا پته نشته بله ونجواهم او دې چې میټینګ کې کومې خبرې د اسلام خلاف جوړوي او الله او رسول پورې خنداګانې کوي نو الله په دې پوهه دی وان الله یقینا الله رب العزت علام الغیوب عالم دی په غیب باندې الذين دا منافقان ها کسان دي یلبسون المطوعین چې دي الزامات لګي تواني ورکوي ها کسان لرا چې په خوشحالۍ کوي خیرات من المؤمنین د مؤمنانو فی الصدقات فصدقې سره والذیا صدقې والذین ها کسان لا یجدون چې دي نه مومي والذین ها کسان پسې لا یجدون چې نه مومي هغې الا جهدهم مگر خپل مزدوري فیسخرون بس د ټوکې ټکالي کوي مسخري کوي منهم دغه مسلمانانو پورې سخر الله منهم ټوکې به وکړي الله رب العزت دوی پسې نو د بدله د ټوکو به ورکړي الله رب العزت ځکه چې الله ټوکې ټکالې نه کوي نو بدله د ټوکو به ورکړي الله رب العزت دوی ته هغه څه دی ولهم او د دوی دپاره به وي عذاب علیم عذاب دردناک الله هم دې وساتي نو دې مسلمانانو کې بعضې کسان داسې وو چې هغه مالداره وو لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه
رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندین مطالبه وکړه نو د په هغه وخت باندې په یو روایت کې 4,000 درهم ورکړه او په بل باندې 8,000 درهم ورکړه دا د ورکړه ډایرکټ وسله ده نو هغه وزن زیات جوړ کې نو د منافقان ورپسې خندا کولوي د ریا لپاره دا ټول د خدای لپاره دي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ مبارک وي ویلادی د خدای لپاره کې حالانکه هغه شخصیتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي د حدیث مفهوم داسې ټول بیان ته وایي چې په تاسو باندې چې عبدالرحمن ابن عوف ژوندي نو په تاسو باندې حدیث مفهوم بیانو د خرچي په تاسو سره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې هغه پسې دا خندا وکړه الله وی الذين منافقان هغه کسان دي یلمزون المتطوعين چې څوک په پراهه سره خیرات کوي په خوشاله کوي یعنی هغه پراخي وي هغه سلمان چې هغه د صدقې مطالبه وشي یا په خپل هغه د زړه نه چې خیرات کوي برداري هغه د شاته مسله نه هغه دا بدل چې به یې 100 روپیا ورکړم نو ما سره شل سره شاته پرځي ما سره زر نور رشتہ هغه په خوشاله باندې خیرات ورکړي هغه د مسله نه نو چې هغه ورکړي نو په سم خندا وکړي ویلای د ریا لپاره ورکړي او والذین هاکسان لا یجدون چې هغه نه مومي الا جهدهم مگر خپل مهنت آله بل مزدورګار خلک دي هغه سره سشتانه چې هغه پیسې ورکړي لګي نو په سم خندا وکړي څومره لګي ورکړي لکه یو مسلمان هغه سره اسلام او چې کله د چندین مطالبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه ټول شپه د یو يهودي سره کار وکړ ټول شپه یو يهودي سره کار وکړ دا غي ورته مزدوري ملو شو یو درهم هغه سبا لرون او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پیش نو منافقان ورپسې په خندا شول نو دا یو روپے به سکارو دا یو روپے به سکارو او یو صحابي هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا چندې مطالبه او حضرت ابو عبید حبحاب رضی الله تعالی عنہ چې کله د چندې مطالبه او نو ډیر زیات غوړي کو ترانه نو خپل بیبي ته و چې یاره سشته داسې چې هغه مون په چنده کې ورکو ناوی ورته و چې سه خدا سشته نه او دا وی دا خوراک ولوم نشته چې خوراک وی نه ولوم نشته او پلان کې نشته وی هیڅ نشته وی دا ماسوده د روټه د باندې څه نشته دا وړو څه نشته کور کې داسې څه نشته چې دوی په صدقه کې ورکوي موږ د بار خپل څه نشته یو ښه نو لا يهودي بس او یو يهودي ته وایي چې یاره زه دا د شپې باغ وکړم نو ته به ما له څومره سلا کړي هغه ورته وایي چې 2 ساعه کجوري به درکړم یو ساعه چې دی نو دا 3.5 کیلو کجوري دي جوړېږي وایي 2 ساعه کجوري به درکړم دا ورته صحیح ده ټوله شپه یې چې دی د هغه باغ وکړم دا دې په بچې ته ورته وساتم وایي ټوله شپه یې د هغه باغ له اوبه ورکړې چې ټوله شپه یې د هغه باغ له اوبه ورکړې چې سهار راغی هغه له 2 ساعه کجوري ورکړې یعنې 2 کیلو شو هغه یې راوړې نوي کور پرېښودې خپلې بیبي ته او نوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راوړې چې کله یې راوړې نو د منافقانو ورپسې خندا وکړه وایي اول خو دا کجوري څومره لګي 3.5 سیره به څه کار وکړو 1 ساعه به څه کار وکړو دویم نمبر خبره دا ده چې ټوله شپه دې په ولاړه تېره کړه د کوینه به دې اوبه راښکلې او په ټیک دغه ته باغ ته به دې اچولې د کوینه به دې اوبه راښکلې او باغ ته به دې اچولې نو خو کور به دې باران نه کوي که نه چې دا دومره سخته دې تېره کړه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنده کې نو خندا یې وکړله او ورته خبرې وکړلې نو دواړو خلکو بسې که چېرته څوک په پراخۍ سره مال ورکړي هغوی بسې خندا کوي او که څوک غریب یې لږ ورکړي هغوی بسې خندا کوي ساحر الله فیسرون بس دی مسخری کوي منهم دغه مؤمنانو بسې نو د دې وجې لومبنۍ مسخرې چې مؤمنانو بسې چا کړي اصحابو بسې چا کړي دي هغه منافقانو کړي ساحر الله منهم جزاء بدله به ورکړي د ټوکو الله دوی ته ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی استغفر لهم کته بخانه طلب کوي د دوی دپاره او لا تستغفر لهم یا نه طلب کوي د دوی دپاره
ان تستغفر لهم كبانا طلب کې د دیو د بارا 70 مرتن او یا پیری ولن يغفر الله لهم هیڅ کلم بخنه نه کوي الله رب العزت دیو دا د منافقینو کې بعض کسان داسې چې هغه د ځنګدنه پورې نه دي معلوم شوي صرف الله ته پته و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شخصیت کومه ده او بعض داسې چې د منافقت راښکاره شوي لکه عبدالله ابن ابی د ده زوی و د هغه عبد الله نو هغې به جوړ کړي د عربو دا قاعده وه چې اکثر به د زوی عبد الله نوم د پلار به یې نوم د نیکه به یې نوم بس هغې له به بیا نومونه ورکړو چې عبدالله اول عبدالله ثاني عبدالله ثالث وغیره یا به د زوی عبد الله نوم د نیکه به هم عبدالله داسې مختلفې کیسې به وي د یو بل نومونه به یې بولل دا هم دلته د حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه زوی مولانا یوسف سے مولانا یوسف باندې دی او بیا د مرکز په مشرانو کې مفتی زین العابدین سے مولانا یوسف سے چې وفات شو مفتی زین العابدین سے څلور زامن چې کله شوي هغې ټولو باندې نوم یې محمد یوسف بیا به یو ته یوسف اول وي بل ته ثاني بل ته ثالث بل ته رابع داسې د برکت لپاره په امت کې ایښودلي کېږي د دې وجې چې نوم یې به چې د بزرګانو یا د صحابو ورته او ښه نوم چې معنی کوي نو د ده یو زوی عبدالله او د پلار یې سخت منافق و او د ده منافقت راښکاره شوي کله چې دوی وفات شو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی صیب زما پلار خو منافقو خبره ښکاره ده خو ته ورله خپله څه وکړه که چېرته ورله الله ربالعزت بښنه وکړله جوګیزوی سوچه مسلمان او ده په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترله چې دې خپلې جامې ورکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کورتې مې یو کورتۍ ورته وباسله وي دا ورته واچوه او چونکې دا حکم هم د باندې نه و راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه چونکې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې صاحب ته به په هغه باندې جنازه کوې چې هغه ټول عمر دا کړي دي دا یې کړي یو کار یې ورته یادوم اخره کې چې ډېر ورته وایي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ما دا روغه مقرر شوی یعنی کومه پرېشته چې مقرر وي په هغه باندې دې په ما هغه مقرر شوی زه ورته کوم جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او په خوله کې ولا لاړې مو وګړي په خوله کې ولا لاړې مو وګړي الله رب العزت آیات را نازل کړه الله ورته وایي او وی تو الله او یا پرې که بخنه وغواړي بیا هم ورته بخنه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي چې واو یا پرې ورته وغواړم الله خو زه اویا وکړم نو بیا ورپسې آیات راغی ورپسې سره د الله رب العزت وایي نه وایي وروستو بیا راځي چې ته د خدای پاک د کافرانو د دعا نه منې کړې کافر ته به دعا نه او وروستو بیا راشي وروستو به راشي دې ایتونو کې را روان دي چې د کافر په قبر باندې هم مه ودرېږه دینه دا معنی شوه چې د مسلمان په قبر ودرېدی شي یعنې نږدې ورسره هغه ته دعا هم کولی شي واز هم پرې کولی شي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جامې واغوستلې خپلې چې د هغه بدن مبارک سره ټچ شوي هغه ورله په خوله کې لاړې ومکلې خو چې سړی د سړي زوی نه و که نه چې هغه سم نه و نو هغې ورله څه کار ونه کړه د دې وجې عمل به وکړو عمل به وکړو حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله قبر ته ښکته کوي نو یې وایي دا د پته ده چې دا له څوک را روان دي وایي د حسنینو مور را روان ده د حضرت علي رضی الله تعالی عنه بیبي مبارکه را روانه ده د جنتیانو د ښځو سرداره را روانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړه را روانه ده دا د بلا صفات بیان کړه نو حاتبي اواز ورته وشو وایي زه د حسب و نسب زه نه یم زه د عمل زه چې عمل چا راوړ زه به ورته ښکلی شم او که عمل د چا ښکلی نه و زه به ورته بس بدرنګې خراب استغفر لهم فانا طلب کوي د دوی دپاره او لا تستغفر لهم یا نه طلب کوي د دوی دپاره ان تستغفر لهم که چېرته ته بخښنه طلب کړي د دوی دپاره 70 مرة او یا ځله فلن یغفر الله لهم نو هېڅکله م الله رب العزت بخښنه نه کوي دوی ته ذالک دا چې دا په دې وجه په دې سبب بأنهم چې یقینا دوی کفروا بالله کفر کړی دي په الله رب العزت باندې ورسول او په رسول الله باندې والله یقینا الله رب العزت
لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نبی قوم د فاسقانو ته. اوس چې کوم کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته پاتې شوي دي په دې ډېر خوشحال وي چې لکه د تبوک جنګ له هغې لاړو دا به شهید کېږي او موږ ترې وروسته پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورته وایي چې ورته وایي چې خو او څه به مې بانۍ دا کړه خپلو نورو کسانو ته ویل تاسو هم مزئ وایي ځکه چې ګرمي ډېره سخته ده. نو الله ربالعزت ورته وایي د جهنم دا ګرمي ده د هغې نه هم دا سخته ده د هغې نه هم دا سخته ده. فرح المخلفون بس خوشحال شو هغه وروستو پاتې کسان بمقعدهم په سبب د ناستې د دوی خلاف رسول الله وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکرهو دي بد ګڼي ان دا خبره یجاهدو چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو سره وانفسهم او په ځانونو سره فی سبیل الله بلا د الله تعالی کی وقالوا وایدی لا تنفروا تاسو مزه فی الحر گرمه کې قل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نار جهنم او د جهنم اشد حرا دا ډیر سخت دی لو کانوا یفقهون کچرته دی پوهیږي. د دې وجه علماو لیکلي دي چې چا په دین باندې غوله وویله او د دین باندې ګرمي برداشت کړي دي وخت به د جهنم د ګرمۍ نه بچ کړي. الله دې بچ کړي. فلیضحکوا قلیلا بس خود خاندي فلیضحکوا بس دې خاندي قلیلا لږ ولیبکوا او دې وجاړي کثیرا ډېر جزاء دا جزا ده بدله ده بما کانوا په سبب د هغه یکسبون چې دې کوم کسب کوي. نو دلته نه الله رب العزت چې دې لږو خاندي او ډېر دې وجاړي. نو مطلب دا دی چې د جړا مقامات هم ډېر دي د زنکدن وخت هم را روان دی. خبر کې سوال جواب او بیا په هغې کې دا ټوله زندګي تېرول دي بیا د محشر میدان دی. نو که دلته دې ډېره خندا وکړه نو هلته به بیا ډېره جړا کېږي او که دلته دې ډېره خندا وکړله نو هلته به چې دې بیا جړاګانې کې په جړاګانو به سرې او که دلته دې خندا ونه کړه ځان دې بچ کړه نو بیا به څه وي هلته کې به چې دې اوچت به یې سربالا به یې د مسلمان دپاره وي. او د کافر کیسه چې ده نو الله ورته فلیضحکوا قلیلا لږ شانتې د ده مثال د زندګو ورکوي. الله ورته فلیضحکوا قلیلا وخاندئ لږه زمانه وخاندئ دا د آخرت په مقابله کې هېڅ وخت نه دی لږه شانتې زمانه ده. ولیبکوا کثیرا او وبه ژاړئ ډېره زمانه او بیا ژړا وکړي. د دې وجې علماو لیکلي دي وایي د هرې خندا لاندې چې دی دا ژړا پرته وي چې ته خندا کې نو دې سره به ژړا وي د دې بیا به غم هم برداشت کړي. د دې وجې بعضې علما هغوی به نه خاندل بزرګانو چا به ورته وایي چې ولې نه خاندې هغه ورته وایي زما دا پته نه لګي چې د کوم ځای نه راغلی او دا پته مې نه لګي چې کوم خوا به ځم نو په منځ کې زندګي نامعلومه شوه په نامعلومه زندګۍ کې څنګه وخاندم. او بیا علما لیکي وایي که چېرته یو بنده وخاندي نو پکار ده چې ډایرکټ ورپسې استغفار ووایي 3 پېرې یا 10 پېرې چې دې خندا سره کومه ژړا وابسته ده چې هغه دلته د هغې وبال ورونه رسېږي چې د هغې هغه وبال دا دلته ورونه رسېږي. او بعضې وایي چې دا دعا دي وایي اللهم اني اعوذ بک من جزاء الضحك وما يترتب على الضحك. خدایه پاکه زه پناه نیسم زه پناه غواړم په تا سره دا بدلی د خندا نه او وما يترتب على الضحك او هغه چې مرتب یو نتیجه به مرتب کېږي په دې خندا باندې زه د هغې نه پناه غواړم. د دې وجې راځي یو تبسم یو ضحک دی یو قهقهه ده نو چې په تیزه دا په هغه پر چغو مو وخاندي دې د قهقهه ویلی شي او چې ضحک هغې ته ویلی شي چې غاښونه دې ښکاره شي او تبسم هغې ته ویلی شي چې صرف مسکراهټ چې موږ څه ته وایي چې معمولي بس د سړي په مخ باندې خندا راښکاره شي دې ته چې تبسم ویلی شي. په تبسم کې خو هېڅ هم نشته او په ضحک کې چې دي هغه د دې نه بیا لږ بره دی او قهقهه چې دی دا خو منع پکار نه دي چې سړی وکړي بیا په استغفار پکار